بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد. نو دا چې دې کنه د تقدیم زوینو اوس و اما تاخيرون دا وای چې د مسلم له په کم ځای کې مؤخر کو نه مسلم له په هغه ځای کې مؤخر کو په کم ځای کې تقدیم د مسند کو یعنی مسند په کم ځای کې مقدم کو مسند په کم ځای کې مقدم کو و ورستو بیا راشي د مسند په باس کې براشي چې په کم ځای کې د مسند د تقدیم وږي جو ال د مسلم له جندا مؤخر کو بیا وایي د څومره خبرې ذکر کړل شوې نو دا د مقتضا ظاهر مطابق وي کله کله به دې وي چې د مقتضا الحال مطابق وي خو د مقتضا ظاهر مطابق به وي د مقتضا الحال مطابق به وي خو د ګوره ته الله کې تاسو بلاوله کې فرق ویلو چې مقتضا الحال دا په دوه قسمه کله کله د مقتضا الحال چې مطابق نه خو د سره کلام فصیح دی نه کلام بلیغ دی نه او کله کله د مقتضا ظاهر مطابق وي کله کله د مقتضا باطن مطابق وي نو کله کله د سی وي چې دا کلام مستند الیه دا د مقتضا ظاهر خلاف هم راوړل کېږي د دې یو څو صورتونه دي نن چې پکې منګه کوم صورت بیانونه هغه دا دی چې زید اسم ظاهر وي د اسم ظاهر په ځای باندې د مستند الیه د ضمیر په صورت کې راوړل لکه پکار خدا را چې مستند الیه چې دا په اسم ظاهر سره ذکر شي او ته دا اسم ظاهر چې نه دا پرې دی او په مسند سره راوړي په ضمیر سره راوړي نو دا خلاف ته د مقتضا ظاهر نه د مقتضا الحال مطابق خو ده او د مقتضا ظاهر چې دا خلاف ده اوس بیا پدې کې تاسو به چې نه هو ویلي کنه نو پدې کې دا نعم الرجل زیدون کنه د دې دوه ترکیب دي نعم الرجل زیدون دوه ترکیب دي کنه تاسو ویلي دي کنه نعم الرجل زیدون یو دا ده نعم الرجل نعم فعل مدح الرجل فاعل مدح فعل سره خپل فاعل نه جمله فعلیه خبریه صحیح ولا او جمله فعلیه خبریه خبر مقدم دا څه شو خبر مقدم او زید ولا مبتدا مؤخر نو جمله فعلیه انشائیه جمله اسمیه انشائیه دا یو ترکیب شو بده کنه دویم ترکیب دا دی نعم رجلا زیدون نو د دې ترکیب د څه دی نعم فعل مدح او هو ضمیر تلندا به فاعل له رجل مفعول به له و ممیز دا ممیز تمیز ممیز سره خپل تمیز دا دا یو جمله شولا جمله فعلیه خبریه واښو جمله فعلیه انشائیه او جمله شو او هو زید تلندا بل جمله شولا هو مبتدا او زید خبر دا بل جمله شو واښو نو دلته کې منګه چې دا کومه خبره کوم دا په دې صورت کې کوي چې دلته کې بل نعم رجلن چې ته وې نو دا په اصل کې نعم رجل پکارو او ته نعم رجلن وې بری کې دا ضمیر دې د پټ راو باسي په نعم رجلن کې ضمیر د سره راو باسي نو ضمیر کو په پټ منګ پاو دې کې راو باسو او فاعل به منګ پټ پاو دې کې راو باسو چې مخکې دې ذکر شوی مخکې تذکرہ شوی کنه او په نعم رجلن کې مخکې دې تذکرہ شته دا زید تذکرہ خو نشته ده کنه خودل کې منګ وې دل کې هو ضمیر پکې پټ ته او هو ضمیر د دې لپاره مخکې مرجع نشته ده هو ضمیر مخکې مرجع یعنی په لفظونو کې دې مخکې مرجع نشته ده او هغه موږ په ذهن کې موجود ده چې د دې هو ضمیر هغه تراجع ده کم چې ورسو زید ده او دا زید تنن دا فاعل ده زید فاعل کنه او فاعل مقدم وي نو دلته اگر چې په لفظونو کې دا فاعل ورسو ده او دوم په ذهنونو کې سره مخکې راغله نو دا مثال د مقتضا الحال مطابق ده او د مقتضا ظاهر مطابق نه ده مقتضا ظاهر دا چې دلته کې دا په اسم ضمیر سره ذکر نه کړی شي بلکې په اسم ظاهر سره ذکر کړی شي پوه به معنی یا لکه ضمیر شان او ضمیر قصه ضمیر شان ضمیر قصه چې مبتدا او خبر به منځ کې یو بل مبتدا راشي لکه ته والله احد نو دا هو چې کنه دا ضمیر شان ده ها دغه کدا مبتدا چې نه دا دغه مذکر وا جو هو برازي آیت ضمیر شان وای او کنه کېره وا جو آیت ضمیر قصه وای ابا په تانیث سره راځي نو دلته په ضمیر شان او په ضمیر قصه کې پدې کې هم دا هو ضمیر ته ذکر کې هو ضمیر یا هي ضمیر ذکر کې نو ضمیر لپاره خدا دا چې مخکې ته مرجع د دې لپاره وي او چې مرجع نه نو اسم ضمیر پرې د اسم ظاهر ذکر کا اسم ضمیر پرې څه ذکر کا ودل لګي وجه دا چې دل لګي یو څه لول ته هوا هغه نو انسان باندې کې راشي لکه هغه بسې نو دا ورستو دا مخاطب چې دا انتظار کوي د خبره چې د چورته د ضمیر مخ راځي کو چې لکه هغه روان دي ناغه سوق دي نه خلک ورته ټول به انتظار باندې او چې کله انتظار باندې یو څه ملو شي نو هغه غوړې دا غسن چې بغیر د انتظار نه ته ملو شي
لکه پوه شوي نه دلته کې پکې دا د مقتضا ظاهر مطابق ذکر دی چې دلته کې دا مقتضا حال مطابق دی او د مقتضا ظاهر مطابق نه دی د مقتضا ظاهر مطابق ول نه دی چې دا ضمیر ذکر کړي نو مخکې لري پر څه پکار ده مرجع پکار لګول اسم ذکر کا بیا به اسم ضمیر ذکر کړي خو په ضمیر شنو په ضمیر قصه کې اول ضمیر ذکر کیږي او د دې وجه سره چې دا ورستو مخاطب د دې د پځای کې د دې شی دغه راشي عظمت راشي قدر راشي پوه شو به نه باندې اوس وګورئ اما تاخير مسلم له په کم ځای کې تاخير د مسلم له فلاقتضاء المقام تقديم المسند نو دا په هغه ځایونو کې چې کم ځای کې د مسند تقدیم تقاضا کوي نو په هغه ځای کې بدل کو خو مسند تقدیم په کم ځای کې به وسيجي بیانه الته بیان نشي صحیح نه وهذا الذي ذكر هغه دا مخکې چې ذکر کړل چې مسلم له احوالنا چې مسلم له حذف کول جایز دی او که جایز نه ذکر او اضمار وغير ذلك في المقامات المذكوره او دون غیر علاوه پر مقامات مذکوره کې كله مقتضى ظاهر من الحال چې دا د مقتضى ظاهر او د مقتضى الحال دواړو مطابق دي او کله کله به د سی وي چې دا کلام د مقتضى الحال مطابق وي او د مقتضى ظاهر مطابق به نه وي قد يخرج الكلام على خلاف كلا كلام استلاقي ده خلاف درينا على خلاف مقتضى الظاهر ده مقتضى الظاهر خلاف لاقتضاء الحال اياه چې دا حالت دې تقاضا کوي چې دلته دا کلام د ظاهر مطابق مراوړه بلکې د باطن حال مطابق راوړه لکه ما تاسو په دغه جګونو کې د اتفهمي سونه چې موږ وي نو بلې کې دا تقاضا کوي کنه چې لکه دلته کې فاعل ضمیر ذکر کړی شي پوه شئ نو نولې فيوضع المزمر موضع المظهر نو کې خود لګي اسم ضمیر په ځای اسم ظاهر باندې كقولهم نعم رجلا زيد وس نعم رجلا زيد ترکیب څنګه کومه نعم فعل هو ضمیر پکې ممیز دی رجل الضمیر ممیز سره خپل تمیز نه دا فاعل شو فعل سره خپل فاعل جمله فعل انشائیه او زيد دا بخبر وي د مبتدا محذوف لپاره لکه دا نعم رجل دو ترکیبونه دي کنه نو دلته کې زمونږ صفت یو خبره کې دا چې کله پرې کې دا ضمیر موږ پټ ومومو او که موږ د سالو چې نعم فعل مده الرجل فاعل مده فعل سره خپل فاعل مده جمله فعلیه او زید چې دا مخصوص بالمده نو دا بیا چې بیا زمونږ د مثال لای لپاره نه پټ کیږي پوه شئ مکان نعم الرجل ودل کې الرجل فاعل نه جوړ کړي كفاعل جوړول نه نعم الرجل به ویلې نعم فعل مده الرجل فاعل مده او زید مخصوص بالمده هلکه پوه شئ فإن مقتضى الظاهر ذا مقتضى الظاهر في هذا المقام بدي مقام يقول إظهار ظاهر ولي دون الإزمار إزمار ندي ولي ويدل لك مقتضى الظاهر ولي لا شيء ضمير ذكر نقل شيء اسم زائد ذكر كل شيء لعدم تقدم ذكر المسلم لي ذكر المسلم لي مقنا ذكر كل شيء وعدم قرينة تدل عليه أو قرينة نشتري جهة دلالة وكي بدي ما نشتري لك فاعل سره محذوف ته وهذا ضمير عائد او دا ضمير دا عائد راجع ده الى متعقل معهود في الذهن هغه چې کوم په عقل کې موجود ده معهود ده په ذهن کې معهود په ذهن کې کنه چې معهود په ذهن کې چې لګي دا نعمه فعل لري پر فاعل نو دا خامخه چې نعمه راغلی دی لپاره رسو مخصوص بالمدح هغه مخصوص بالمدح دی لپاره دا ضمیر هغه مخصوص بالمدح ته راجع ده یا مخصوص بزمدا والتزم تفسيره او لازم کړی شی د تفسیر درې بنکرتين بنکری سره ليعلم جنس المتعقل تبای چې معلوم شې دی هغه جنس عقل ما چې د عقل کې موجود ده وانما يكون هذا او دا وی من وضع المزمر موضع المظهر في احد القولين فيو د دو قولونو کې لکه بنعم رجلن زيدون کې دوه ترکیبونه دي کنه نو په یو د دوه ترکیبونو کې با د مثال برابرېږي قولو یعنی په قول دا هغه چا من يجعل المخصوص خبر مبتدا محذوف چا مخصوص بالمدح ګرځي خبر د مبتدا محذوف ته پاره دا موږ وی کنه چې په دې کې موږ دا خبر د مبتدا محذوف ته پاره کنه چې زید دا خبر ده هو مبتدا محذوف ته پاره نو په دې کې مثال صحیح ده او په دې کې نو په دې کې دا مثال نه صحیح کیږي واما من يجعله مبتدا او چې دا مبتدا ګرځو لو ګره موږ نعم رجل نعم فعل مر الرجل فاعل مر فعل صفه جمله فعل انشائيه خبر مقدم او زید ملا مبتدا مؤخر نو چې دا مبتدا مؤخر ګرځول دا نو فيحتمل اخا واما ما يجعله مبتدا وچا دا ګرځول مبتدا ونعم رجل الخبر هو ونعم رجل دې پاسه ګرځول لري نو فيحتمل عنده نو احتمال لا ان يكون ضمير چې دا او چې دا ضمیر عائد للمخصوص ته مخصوص وهو مقدم تقديرا او دا تقديرا چې دا مقدره دا فاعل جوړیږي او فاعل دا مقدم وي سو ابتداء دغه په ذهنن تقديرا ويكون التزام افراد ضمير خا وسوي کنه چې
ته چې ته وې کنه چې پدې کې دا ضمیر دی نو ضمیر ته لکه فعل د فعل فاعل قاعده مونږ ویلې ده چې فعل د کله فاعل چې دا اسم ضمیر وي دا فعل په دغه ضمیر مطابق مونږ راوړو که فاعل د ضمیر چې نه دا واحد جو فعل به واحد راوړو که فاعل تسنیه جو تسنیه به راوړو او که جمع جو جمع به راوړو لکه ته ضربا ضربو نو دا شان پدې کې وای کنه نعمه او نعمو د تسنیه او د جمع لپاره نو نعمه او نعمون نه ویل کېږي ځکه دا نعمت چې دا فعل دی او فعل جامد دی فعل جامد هغه ته وایي فعل غیر متصرف چې داغه نه ګرځانو و حيث لم يقل نه ویل کېږي ويكون التزام افراد ضمير ابدا وقت لازم دی دا ضمیر مفرد ذکر کول حيث لم يقل نعما ونعمون ویل کېږي ولې من خواص الباب لكونه من الافعال الجامده دا د افعال الجامده ندي هذا بوشوي وقولهم بما خبره هو او هي زيد عالم مكان الشان في القصه چې هو زيد عالم یا هي زيد عالم نو هي زيد عالم دا چې نه دا ناراضي ولې کې چې دا د صفه قياس کړي نور د مؤنث لپاره سره راځي ضمیر قصه او د مذکر لپاره سره راځي نو هي زيد عالم مثال غلط ده عالم مكان الشان القصه فالازمار فيه فضمير پرې کې هم دا رنګ خلاف د مقتضى ظاهر نه ولې لعدم التقدم ځکه چې د اسم ظاهر ذکر مخکې نه د کله شوی واعلم ان الاستعمال بوش په دې خبره چې استعمال على ان ضمير الشان چې ضمير الشان انما يؤنث دا مؤنث وي اذا كان في الكلام مؤنث غير فضله کله چې په کلام کې دا مؤنث وي او غیر فضله غیر فضله مطلب دا دی چې مفعول به نه وي چې مفعول به نه وي لکه هي هند مليحه ندل ګوره فاعل لري لپاره دا هند مبتدا دا ادا مؤنث جو هي راغله خو عدل لګي د مصنف چې هي زيد عالم ویل لري نو هي زيد عالم وي مجرد قياس و دا صفه قياس ته نور مثال دا غلط دی ولې لپاره ماته اوس خبر وکړه کنه چې موږ به مبتدا د ګورو که مبتدا مذکر وجو ضمیر شان براوړو هو براوړو او که مبتدا مؤنث وجو بیا به هي راوړو ضمیر قصه براوړو ثم علل به تعلیل کړه وزع خا دا اوس وی کنه چې لکه دل کې ولې درې ضمیر شان په ضمیر قصه راوړل ولې د مقتضا باطن مطابق ثم علل به تعلیل وجه بیان کړه وزع المظهر دا وزع المضمر د خودلو دراوړلو د ضمیر په ځای د مظهر باندې فی البابین به دوه بابونه کې پرېشته کې په ضمیر شان په ضمیر قصه کې ضمیر قصه کې ليتمكن ما يعقبه چې مضبوط شي هغه څه چې د دین ورسره روان دي چې مضبوط شي هغه څه چې د دینه يعقب ذلك ضمير ته ضمير نو ورسوري يجيء على عقبه راجو رسولنا في ذهن السامع په ذهن السامع کې لانه ذکر السامع اذا لم يفهم منه کله چې دا د فهم نقل د ضمیر نه دا معنا نو انتظر السامع ما يعقب الضمير نو دا سامع به انتظار کوي هغه چې ورسو ذکر کړل شي لسنه د ضمیر نه ليفهم منه معنا چې دې په دې باندې معنا باندې څه شي پوشي فيتمكن بعد وروده نو بس متمكن شو دا یعنی مضبوط شو دا ورسو دا راوړو د نه فضل تمکن نیو قسم لپاره کې تمکن راغی مضبوطی والا راغی لان المحصول بعد الطلب ځکه محصول هغه چې حاصل کړ شروع ته طلب نه اعز من المنساق بلا تعمل دا ډېر عزت من ډېر ګران وي دا چې کوم د تحصیل شي بغیر د سټډي ولینه لکه تاسو ورو د سبق فکر نشته لري لکه چې تاسو په خپل کې ملوي دا جان د بوزو چې کم کسانو دا درجه ویلا او دا کتاب پکې نه ویلې او نه پته ولا وای چې یا کوم استاد نه وای او هغه باندې پوېږي نه ورته هغه وای نه تاسو په داګه مرز بیا پته ولګي ولا يخفى وخفينا ان هذا لا يحسن في باب نعمه چې نه دی جایز پر خوري نه دی خستنه په باب د نعمه کې لان السامع ما لم يسمع او دا خبره ده په دای کې وکنه چې تا وی چې په ضمیر شان او په ضمیر قصه کې اول تاسو ضمیر ذکر کو نو دا متکلم مخاطب چې دا انتظار کوي چې ورسو به څه خبره ذکر کوي چې دا په ځین کې دا خبره څه کی مضبوطه شي کنه وای دا وجه په دغه کې وایا کنه پر فعل مدح کې چې په فعل مدح کې نعمه کې و ضمیر ځکه پټه چې لکه دا په ځین کې دا خبره راشي چې ورسره د رقم خبر راځي چې هغه د مضبوطه وږي نو دا خبره ال دغه صحیح نه ده دا خبر ال دغه صحیح ولې نه صحیح لان السامع ما لم يسمع المفسر وکله چې د سامع نه اوریدل مفسر تفسیر کوونکې نو لم يعلم ته پته نه لګي ان فی ضمیر چې بری کې ضمیر ده فلا تحقق فی شوق والانتظار نو بری کې شوق او انتظار نه راځي لکه په هو کې غته ضمیر وې هو الله احد نو دا ضمیر نه دا پته ولګي چې ضمیر مرجع پورس دی ذکر کوي او بنیامه کې غته سره ضمیر څه نه پټه پکې د تکلم نه کړه نو بری کې شوق او انتظار نه متحقق کیږي پوه شو به معنی